ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. دا د واورې یو لوی خټ دی، غر دی، یا ورته مونږ ګلیشیر وایو. او دا د کلایمیټ چینج هغه اثرات دي چې پاکستان ورسره مخ دی. په پاکستان کې په سکردو کې او په کالام کې یا داسې نورو سیمو کې ناران کاغان سایډ باندې په سوونو داسې سایډس وو چې په هغې کې داسې د واورې خټان په سوونو فوټه واوره پرته وه چې ورته ګلیشر ویلی کېږي. د فضایي آلودګۍ، ماحولیاتي آلودګۍ له وجې یا زمینی آلودګۍ له وجې، د کارخانو د لوګو له وجې، یا دغه رنګې چې کوم ده د نور د رانږدې کېدو له وجې چې اوزون لیر کمزوری شو، شعاګانې نور تیز شو، دا ګلیشر ویلې کېږي. دا په کالام کې اتروړ کې د واورې دا لوی غر همدغه رنګې د پاسه نه راښویدلی دی. د دې نه لاندې دا اوبه بهیږي او خپل ځای پکې جوړ کړی. دا نه ده پته چې دا کله دا ګلیشر راښویدلی دی. خو دا زیاتره سیمو کې د پاکستان دغه په سوونو سایډس چې کوم د ګلیشر وو نو دا اوس ډېر محدود شوي دي. او دغه وجه دا چې پاکستان کې د کلایمیټ چینج له وجې ډېرې سیمې د انتهایی د تباهۍ ښکار دي. په دغه کې خیبر پښتونخوا هم شامله ده. په خیبر پښتونخوا کې یا خو بارانونه نه کیږي، یا بې وخته کیږي، او یا دونه زیات کیږي چې سیلاب راوځي، یعنی چې سیلابونه ترې جوړیږي. دا تاسو ته ښکاریږي چې د نن نه څو کاله مخکې یو ډېر لوی سیلاب راغلی و چې د کمراټ، د کالام، د سوات، د دیر، د ټولې علاقې وړې وې. دا د کالام د تروړ هغه روډ دی چې اوسه پورې واپس جوړ شوی هم نه دی. دې سیلابونو له وجې په صوبه سند کې 13 لکه خلک چې وو نو هغه بېکوره شوي وو. دارنګې په سوونو کیلومتره سړکونه یې وړي وو، په سوونو پلونه یې وړي وو. نو د هغې وجه دا کلایمیټ چینج دی چې د هغې وجه دا کلایمیټ چینج دی چې سیلابونه راځي او دغه رنګې دا نقصانونه کوي. پاکستان وخت په وخت د عالمي برادرۍ نه هم دا مطالبه کوي، درخواست کوي چې د کلایمیټ چینج نه د بچ کېدو لپاره تاسو د پاکستان مرسته وکړئ. خو پاکستان خو دی دغه سوالي ملک په خپله خو څه کوي نه. نو ونې ټریلیون ټری سونامي پروجیکټ لانچ شوی و دې لپاره چې دا ونې ولګو او موسمیاتي بدلون کې کمی راشي. هغه هم هغه رنګې کامیاب نه شو. او دا وجه ده چې موسمیاتي بدلون ورځ په ورځ نور هم موږ ته نقصانونه زیاتوي. او د هغې مثالونه ستاسو مخې ته دي چې زمونږ په پیداوار کې، زرعي پیداوار کې هم کافي حده پورې کمی راغللو. د هغې وجه د بارانونو نه کېدل یا په وخت نه کېدل دي. زمونږ مشران وایي چې پخوا به دونه زیات بارانونه په خصوصي توګه به ژمي په دسمبر، جنوري، فبروري کې چې جړۍ به وي. اوس دغه 3 میاشتې په د تیر سیزن کې مکمل د بارانونو نه خالي تللي دي. او زمونږ هغه غرونه چې هغه به په واورو کې پټو، په هغې واورې نه وي. نو د هغې وجه همدغه زړه خبره کلایمیټ چینج دی. او هغه ځایونه چې هغلته واورې وي نو هغه واورې ولې شوې او دغه ځایونو نه راښویې شوې. او دا رنګې چې کوم دی په څه ځایونو کې د سیلابونه، طوفانونه جوړ شو، په څه ځایونو کې د دغه رنګې د واورې غرونه جوړ شو.